ابدي د خپل د یاد د پاره خپل خاوند قتل کولو. مینوال څنګه قتل کو او په کومه طریقه قتل کول ټول معلومات ز تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د ساتره اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات دروسی. د دې معلومات نه مخکې ز تاسو ته دا یادګینو کوم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې سره د ټلې نشان وخی چې خا یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. هغه ښځې نوم عبیده ده چې کومې ښځې چې خپل خاوند ډېر بې دردۍ سره قتل کړی چې د آشنا نومي پیسر دی او د خپل خاوند نومي امیر دی چې دې ظالمې چې خپل خاوند قتل کولو د دغې نه مخکې ورته خاوند ویلی ستا طبیعت ډېر سخت خراب دی غواړم چې زه تاله یوه پیرۍ چې په حکم او وس کې نو شاید چې دې سره ستا طبیعت صحیح شي. نو هغه غریب ورته چې په حق کړله او وله ورکړله چې خپلې ښځې سره دومره مینه ساتله. خو ښځې ظالمې د آشنا دپاره دغه خپل خاوند قتل کولو چې دغه خاوند سره 11 کاله تېر کړي. دغه د امیر خلک نه یې 2 بچي مو چې دې ظالمې د ردي سړي دپاره په دې خلک دپاره خپل د ګل په شانتې خاوند قتل کولو چې د آشنا سره یې د 4 کالو کار نه دغه غلط تعلقات او 4 کاله یې ورسره په سر غلط کار به یې ورسره کول. خیر ورته د ښځې ویلې غواړم چې دا خاوند مې یعنې امیر د مخې نه لرې کړو او ما ورته به خپلو کې نکاح بیا وتړو. خو دغې ته ساز نه شول دوی چې څنګه سوچ و. مینوالو دغه شانتې د شپې 3 بجې شولې او عبیدې په خپل آشنا باندې خپل خاوند قتل کولو او بیا دکې عبیدې چغې ووهلې چې راشئ زما کور ته غله راغلي دي او زما خاوند یې قتل کولو او غل وتښتېدلو چې اخر پولیسو ته پته ولګېدله چې دا ټول ارزش د ښځې دی او د ښځې په سلا باندې خاوند قتل شوی ځکه چې یعنې ستا خاوند یې قتل کوو او ته د غلو نه څنګه پاتې شولې. نو پولیسو چې ښځه بوتلې ده نو بیا ټول حقیقت بیان کړی ورته ویلي چې زما د فیصل خلک سره د 4 کالو نه لین دین و زما فیصل خوا ما غوښتل چې زه فیصل سره واده وکړم خو د دې نه مخکې ما 11 کاله د امیر خلک سره شوي او د ده نه ما طلاق هم نشوه اخیستلی. دواړو خپلو کې دغه خبره وکړه چې امیر به د مخې نه لرې کړو او ما تا ته به مخه خالي بشي. مینواله د داسې ښځې په باره کې ستاسو څه خیر دی او دې ښځې له دې کومه سزا ورکړل شي. زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د زموږ نیو پر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان وخی. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.